أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سورة طه 115 نمبر آیت. ندی 115 نواخلا 143 پوری د آدم علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي. د ذکر کې د آدم علیہ السلام د واقعې ذکر کولو مقصد څه دی؟ او دا واقعه مو کې سورۃ بقره کې هم تیر شوی ده، سورۃ کاف کې هم تیر شوی ده، سورۃ القصص کې هم ذکر شوی ده. نو اولنۍ خبره دا ده چې د دې سورۃ د دې واقعې د آدم علیہ السلام کوم واقعه چې ده، په دې یو واقعه کې د ډېر زیات سبقونه او مضمونونه موجود دي، او په کوم ځای کې چې کوم مقصد ته حاصلېږي نو هغه مقصد لپاره ذکر کیږي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی یو دوايي راواخلي چې هغه ډېرو بیمارو لپاره کار کوي، یو ډاکټري فرض کې یو داسې دوايي سره راواخلي چې هغه د سینې دپاره هم ټیکي او هغه د مرۍ دپاره هم ټیکي، تبې دپاره هم کار کوي. نو چې کوم ځای کې چاته تبې ضرورت وي هغه هم خلک دقې نه ورکړي، سینې خراب هم دقې نه وله ورکړي، چې مرۍ خراب هم دقې نه وله ورکړي. دقسې حال د دې واقعې دی. د دې واقعې خپل ډېر سبقونه او ډېر اړخونه موجود دي، نو چې کوم ته ضرورت پېښېږي هغه ځای دپاره ذکر کېږي. اوس دې ذکر کې چې دا واقع ذکر شوې ده نو دې دپاره ذکر کېږي چې د دې نه وړاندې ترغیب ذکر شي قرآن ته چې تاسو قرآن سره تعلق کلک وساتئ، او کم خلک چې د قرآن سره تعلق نه ساتي د هغې نقصانات ذکر شو، چې دنیاوي حالات، د قبر حالات، د آخرت حالات یې ذکر شو چې حالات به یې خرابي. اوس د دغې قرآن نه چې سړی باغي کېږي نو د دې دپاره سبب چې کوم دی هغه شیطان دی. شیطان په وجه به بېلارې کېږي، او شیطان چې کله سړی بېلارې کوي نو د سره دوه طریقې کوي. تلبیس ابلیس کې امام ابن جوزی رحمه الله هم ذکر کړی دی. د شیطان غټې حربې دا دی چې یو ناجایز کار سړی ته جایز ښکاره کړي، چې دا کار اصل کې ښه نه و خو ستا لپاره په دې ټایم کې جایز دی، او باقي باندې انسان په ذهن کې وسوسې ور واچوي چې ته یې وکړه تا لپاره فلحال صحیح دی. دویم دا داسې کوي چې کله انسان هوښیار زیره کې په خپل کار باندې استقامت پکې موجود وي، بیا هغه انسان په داسې کارونو کې مصرفه کوي چې هغه د قرآني تعلیماتو نه د قرآني هدایتو نه غافل پاتې شي، ایرې شي. لکه ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې د قرآن تلاوت څومره لوی اجر لري، علم یې څومره لوی څیز دی، او په دې باندې عمل څومره لوی څیز دی، لیکن بیا هم خلکو نه وختونه څه کې ځي، په دغه ټي ویګانو کې ځي، فیسبوکونو کې ځي، په نورو شیزونو کې ځي، خبرنامه ګورم او داسې کوم او هغسې کوم او ګروپونه دي، پلانکي دي، ډینګي دي. نو په هغې وجه باندې هېڅوک هم تلاوت په دې زمانه کې به تقریبا چې په یو ځای کې 1000 آبادي یو کس هم به داسې چې تلاوت پکې نور خلک یې نه کوي، نور نه پاتې. دا که شیطان داسې منصوبه کوي چې انسان په بل چیز کې مصروفه کړي، اصل کار نه یې غواړئ. نو دې ځای کې دا مضمون ذکر کېږي چې تاسو د قرآن سره تعلقاتو په سلسله کې شیطان تاسو باندې غالب نشي، تاسو نه خبره یاره نه کړي، قرآني اهمیت او هغې مضامین چې کوم دي هغه تاسو نه ير نشي. او په دغه مضمون د تاکید دپاره د آدم علیه السلام واقع ذکر کېږي چې آدم علیه السلام ته هم دغه شان هدایت ورکړی شوي چې د آسماني هدایتو سره کلک تعلق ساته، لیکن آدم علیه السلام باندې ير رالو، شیطان په دې ځای کې مصروفه کو، یو بل خطایي سره مخامخ کو، او په دغه ځای کې د آدم علیه السلام عزم دومره مضبوط نه و، نو شیطان په ځای کې غالب شو، او آدم علیه السلام نه خبره یره شوله، چونکې په ير سره خو څوک مجرم نه ګرځي. لیکن ډېر کارونه داسې دي چې هغه ته کله اسباب په دنیا کې شته چې کله د هغه استعمالوي نو د ير نه به ته محفوظ کېږي، د ير او د خطا نه به محفوظ وي. ير باندې څوک مکلف نه دی، په دې باندې خو څوک ګناهګارېږي نو. په دې باندې یو دلیل د قرآن نه دی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان الله تعالی دومره مکلف کوي چې څومره یې وسي، چې وس یې نه هغه ځای کې دی مکلف نه وي، په هغه احکامو باندې مکلف نه وي. او د ير په ټیم کې سړی وس نه کېږي، د ير په ټیم کې خبره یره نو هغه سړی کولی نه شي. دویم حدیث مبارک کې دی نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت نه خطا او نسیان یریدل دا ته اوچت شوي، دا ورته معاف دي. لیکن په دنیا کې داسې اسباب موجود دي چې هغه اسباب ته استعمالوي نو هغې په وجه به ته د خطا او د نسیان نه به محفوظ وي. نو آدم علیه السلام عزم کمزوری شو، هغه اسباب استعمال نه کړه، چې اسباب استعمال نه کړو اگر چې ګناهګار خو نه دی، لیکن
د دومره لوی مرتبه کس که معمولی غونډه کې لغزش دی و چې معمولی کوتاهي چې هغه ګناه یم نه بیا هم الله تعالی ورته تنبیه ورکوي چې بیا رسونه کوي نو هغه تنبیهات ذکر کیږي الله تعالی ولقد عهدنا یقینا من حکم کړو الی آدم علیه السلام ته عهدنا په معنا د حکم سره دی امرنا سره راځي او دغه شان د کې د په معنا د وصینا سره راځي وصیت تاکیدی حکم ته ویل کېږي دغه مضمون چې کوم دی نه امام قرطبي رحمه الله نقل کړی دی نو عهدنا په معنا د امرنا سره چې من حکم کړو آدم علیه السلام ته من قبل د دین مخکې یعنی تاسو چې کوم د قرآن ترغیب درکړه چې د دین وړاندې نه خبره ده مخکې نه خبره ده فنسیانو د هغه نه ير شو ولم نجد له عزما امم ونری د طرف مون بیان نمو د در لپاره عزما کلک عزم د سی عزم چې باغې کې د نسیان اغه اسباب هغه پاتې شو استعمال نشي نو د سی عزم موږ د بیان نموندو بلکې هغه اسباب استعمال نشو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَهغه وخت چې موږ ویل فرشتو ته سجده وکړي لآدم ترد آدم علیه السلام باندې د ذکر کې چې کوم واقعات دي چې یاره کوم مسائل دي کوم سوالات اعتراضات دي آدم علیه السلام د خدای څنګه وشو ګناګار شکه نشو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران د ګناهونو نه معصوم دي دغه ټول سبقونه بس د بقره کې تر شوي دي البته دا واقع ذکر کیږي د تر شوي د ذکر کې چې څومره سوالات دي هغه تفصیلی حل چې کوم دی کله چې د آدم علیه السلام واقع سره د بقره کې راوړي او دغه لپاره تفسیر مې قرآن وګوري البته کې ټول موجود دي مخکې بیان شوی دي نو دوباره نشو بیانولای دغه واقع تفصیل دا ده چې الله تعالی وایز قلنا په هغه واقع چې موږ ویل للملائکه اسجدوا فرشتو ته سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې پس سجدو د سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړ د سجدې باس عمل ته در شوی دی چې یاره آدم علیه السلام ته سجده کول څنګه دي سجده کول جایز دي که ناجایز دي غیر الله ته سجدې څو قسمونه دي دا کومه سجده وه دغه ټول بحثونه بقره کې تیر شوي دي چې د هغې یو لنډ جواب موږ هلته کې کړی دی چې لآدم د په معنا د طرف سره دی چې سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام باندې نو سجده الله ته شوه او طرف یې آدم علیه السلام شو لکه موږ سجده الله ته کوو خانه کعبې طرف ته کوو نو په هغه زمانه کې په هغه وختونو کې ګویا چې آدم علیه السلام په منظره د خانه کعبې واخله نو په منظره د قبلې باندې واخله نو سجده الله ته وشو په طرف د آدم علیه السلام باندې وشوله او دغه شان د نور جوابات هم مفسرینو ذکر کړي دي البته کې مخکې بقره کې تیر شوي دي الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړ د ابلیس احوال مخکې تیر شوي دي چې ابلیس خپل نوم چې کومونه عزازیل او د پیریانو د نسل نه فرشتو بر اصل کې نه ځمکې نه فرشتو بره بوله ځان سره کېنولی او د ټولو ته اجتماعي حکم شوی و چې تاسو سجده وکړئ ابلیس ته پکې هم نو ابلیس ونه کړ ابا انکار یې وکړ ابا مخکې بقره کې هم تر شوی دی چې ځان یې لوی وګاڼو او انکار یې وکړ دا دې لپاره ذکر شوی دی چې څوک شک ونه کړي چې د ابلیس ته به اطلاع نه ومیلاو شوې د سجدې کېدای شي د هغه هم فکر نه و ير شوي به و نو داسې نه بلکې دا دومره غټ مجرم په دې خبره باندې چې ابا انکار یې وکړ نو چې کله انکار دا قطعي حکم نه انکار دې سره انسان کافر کېږي او بیا دومره غټ عالم او د فرشتو په منځ کې اوسېدو انکار یې کاو نو جرم یې ډېر زیات غټ فقلنا من ویل یا آدم ای آدم علیه السلام ان هذا عدو لك یقینا دا ابلیس عدو لك دشمن دې ستا دپاره ولزوجک او ستا د بیبي دپاره دغه دلته کې سبقونه لږ مختصر غونډه کې دي مخکې د احوال تیر شوي دي چې آدم علیه السلام کله پیدا شو نو بیا هغې نه بعد حوا علیه السلام پیدا شوه آدم علیه السلام یوازې او بیا الله تعالی دا د ګسې پختۍ نه پیدا کړ دغه ټول تفصیلات بقره کې تیر شوي دي لنډ دا ده چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ته دواړو ته تاکیدي حکم وشو چې دغه شیطان ستام دشمن دی آدم علیه السلام ته ویل ولزوجک او ستا د بیبي دپاره هم دشمن دی نو شیطان د انسانانو کې د زنانه او د نارینه یو شان دشمن دی فلا یخرجنکما نو دواړه تاسو دواړه دی ونه باسي من الجنت د جنت نه فتشقا نو تبه په مشقت کې پریوځي د ذکر کې د شیطان او دشمنۍ باره کې چې کوم خبرداري د نبی آدم علیه السلام هم مستقل ذکر شو د هغه بیبي حوا علیه السلام هم ذکر شوله بیا وایي چې تاسو کې د ذکر کې خطایي وشوله او دغه شیطان هم واورېدل نو تاسو دواړه به جنت نه بهر شي د شیطان په اورېدلو سره به نارینه او زنانه یو شان کړاوونو کې اخته کېږي
بیا بر اخرنی جمله کې د اخرنی لفظ کې پتشقا نو تب په مشقت کې پریوزي دا پتشقا ټکي مفرد دی یو د پاره استعماليږي پتشقا نو دا د سره الف راغلی وي الف سره نشته دی نو معلومه کې دا چې د یو ټکی د یو کس لپاره استعمال شو یو کس نه مراد آدم علیه السلام دی چې پتشقا ته په مشقت کې پریوزي آدم علیه السلام اوس ګوره جنت نه بدواړه وزي او مشقت کې به یوازې آدم علیه السلام پریوزي امام قرطبی رحمه الله وایي چې په دې کې یو باریک مضمون ته اشاره ده هغه مضمون دا دی چې د نارینه په سر باندې د زنانه لپاره د هغې خوراک او د هغې د څښلو او د استعمال اوبو د هغې کپړې او د هغې دپاره د اوسېدلو کور ذمهواري د خاوند په سر باندې ده دا به ورله پیدا کوي نو چې کله دا جنت کې خو د دغې دپاره محنت او د کسب ضرورت نه و په دنیا کې به دا څیزونه را پیدا کوي په محنت سره چې محنت سره را پیدا کوي نو دا خرچې په نارینه باندې دي په زنانه باندې نشته دی زنانه دپاره به مشقتونه نه کوي دیاړو ته کارونو ته به نه ځي نو دا به نارینه کوي نو آدم علیه السلام ته الله تعالی وویل چې په تشقا ته به په مشقت کې پرېوځي ځکه دا کار ستا دی دې مشکلاتو سره به ته مخامخ کېږي نو د دې ټکي نه خود به خود معلومه شوله چې دا زنانه خرچه دا په نارینه باندې ده او کومه خرچه ده د هغې تفصیلات ورسته روان دي او هغه د هغې لنډه خلاصه دا ده چې د نارینه به هغه زنانه دپاره خوراک اوبو کپړې او کور دا به ورته برابروي او د دې ذمهواري د خاوند په سر باندې ده باقي چې نور څومره اخراجات دي نو دغه احسانات د نارینه په زنانه باندې خو دا په فرایضو کې داخل نه دي بیا دغه شان ده کې باقي نور څومره مخلوقات چې په چا باندې خرچه لازم شي همدغه لیول باندې ده لکه مور او پلار چې کله کمزوري شي یا معذوری او دغه شان ده کې د پلار خرچه او آمدن د خپلنۍ او اولاد باندې کم بالغ اولاد چې د پاغې باندې لازم ده چې دغه خرچه به کوي نو خرچه هم دغه فرض عین ده چې خوراک به ورته برابروي اوبه به ورته برابروي د ضرورت استعمال اوبو او دغه شان کور به ورته برابروي کپړې به ورته برابروي دا به ورکوي مور ته او پلار ته یا بل څوک داسې چې د خرچې به د ذمهواري اخلي نو هم د خرچه په دغه طریقه باندې راځي باقي به احساناتو کې شمارېږي په فرایضو کې نه راځي نو په دې وجه باندې په تشقا ټکي د مفرد راغی دا تحقیق د امام قرطبي رحمه الله دی نو الله تعالی ورته ویل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى یقینا په دې جنت کې به ته الا تجوع فيها نو کېږي ولا تعرى او نه بل غړېږي یعنی چې باندې چې انت خواري کې کپڑے بنای کپڑے به تاسو خامخا ملاويږي وانك لا تزمأ فيها ولا تزحى او یقینا لا تزمأ فيها نمستا ګرمي کېږي په دې کې ولا نمستا کېږي په دې کې ولا تزحى او نه به ګرمي کېږي نو څلور شیزونه ذکر شو ولګه او دا شان د کې سره لګړ کېدل دویم دغه کېدل او ګرمي څلور شیزونه شو دغه د حل کولو د لپاره چې کوم د خوراک او بو کور او دغه شان د کې بل څه دی کپړې دغه شیزونه صدا ضرورتونه پوره کیږي دا ضرورتونه چې کوم دي د نارینه په سر باندې دي د زنانه د لپاره په وسوسه الیه الشیطان نو وسوسه واچوله دی آدم علیه السلام ته شیطان وسوسه خطا کولو ته ویل کېږي غلطه مشوره ورکول ته ویل کېږي دې ځکه کې د غلط غلط سوالات چیرې شیطان چې کومونو داخل لعنتی شو جنت نو وستل شو بیا د تاکیدی حکمونه آدم علیه السلام ته وروول چې تاری دشمن دی شیطان بیا د کوم ځګین راغی وسوسه واچوله دغه ټول بحثونه موږ بقره کې کړی دي او دا غي لنډه خلاصه ده چې کوم وسوسه شیطان اچولې د ممکنه ده چې شیطان دغه وسوسه د وتلو کې د وسوسه اچولې چې کله د وزي بهر هغه نه مخکې آدم علیه السلام ته غلطي مشورې ورکړي دسه ممکنه ده چې دغه شیطان د گیټ نه بهر ولاړی او آدم علیه السلام ته خبره کړي لکه څنګه دا تفسیر خازن ذکر کړی دي زنه روایتو کې دام چې مار وسره مشوره مرسته کړي او مار په خله کې د نوړې او آدم علیه السلام سره مخامخ کړي دا ټول اقوال او احتمالات یقیني څوک نشي ویل چې بده کې کومه خبره صحیح ده لیکن دا ټول خبر عقل راخلي کې دي چې د گیټ نه بهر سره خبره کړي د ور نه بهر سره خبره کړي شیطان بهر جنت نه بهر شوی آدم علیه السلام دنه خبره سره کړي کې دي چې بره وتلو کې دا دوکه کړي او کې دې چې مارا وسره لاس کړي نو دغه احتمالات دغه طریقو باندې شیطان متخپل کار کړي دي قال يا ادم ووسوس الیه الشیطان نو وسوسه واچوله د شیطان قال ویل د شیطان ویل
یا آدم ای آدم علیہ السلام حال ادلک ایزم خبر نکم تعالی علی شجرة بدس یو بوټي باندې الخلد جغد همیشوالی بوټي دی و ملکین او دلسی بادشاہی بوټي دی لا یبلا جغ بادشاہی بزړیږي نه. نو شیطان ورته ویل چې داسې کار دی داسې بوټی درخیمه چې څوک یې مخوري نو هغه به همیشه به ژوندی مري به نه او دغه شان به داسې بادشاهي کې به ژوند تېری چې بادشاهي به یې کمزوري کېږي نه زړېږي به نه. بس هغه بوټي ته ځان ورسو چې کوم بوټی آدم علیه السلام ته منع شوی و چونکه شیطان خو علم لرو په دې مسایلو باندې پوهېده چې دا بوټي نه منع شوی ده د دې استعمال ټیک نه دی. نو بیا مخکې دغه بحثونه من کړي دي چې آدم علیه السلام له دې نه ځان کلک ویل دا غلط خبره کې د دې بوټي نه ویل منع شوې ده. نو شیطان ورته وویل چې ګوره ته په خبره باندې نه پوه شوې د تا ته یو خاص معین بوټی خولی دی چې دې بوټي له لاس مه وروړه خو که دغه بوټي په شان ده که نور چېرته اخوا دېخوا کېږي نو هغه خیر دی هغه پکې جایز دي. په دې لاره باندې آدم علیه السلام ته خطایي سره مخامخ او دا هم معلومه وه چې شیطان خو لوی عالم په علم باندې خو اعتماد ځکه و چې فرشتو سره برتلی و نو علم خو هم واضح و نو د فرشتو په دې منځ کې ژوند تېرول او اعتماد پخول د علم دومره لویه چرچا دا د دې خبرې باعث چې آدم علیه السلام به د باندې اعتماد وکړو خطا شو. حقیقت کې دا و دشمن نو فاکلا د دواړو د خوراک وکړو من هر دغه بوټي نه فبدت لهما سوآتهما نو ښکاره شو د دې دواړو دپاره عورتونه د دې دواړو. د دې دغه بحث تفسیري بحث مخکې همدغه بقره کې سورة کهف کې سورة القصص کې تېر شوی دی وروسته به هم ځای په ځای باندې راشي چې دغه بوټی که د دوی وخوړ دا دنیوي بوټی او جنتي بوټی نه او په دې باندې امتحان و چې خورئ یې نو هغه دنیوي خوراک سره سم او د سماتې ضرورت چې کوم دوی ته پېښ شو او د سماتې په ټیم کې ځینو روایاتو دا هم لیکلي دي اګر چې اسرائیلي روایات دي چې دوی دغه د سماتې راواخیست او د خپلو تخرګونو کې مغانو کې پټ کو جنت کې نه اچاو د جنت بې حرمتي ونه شي نو په دا خاطر باندې نه اچاو محفوظ ځان پر خپل بدن کې محفوظ کول شروع کړو او بیا هغې نه وروسته جنتي لباس دوی نه وتښتېد دوی اسې شو. بیا په دې کې ځینې روایاتو قصص الجواهر او داسې نورو روایاتو دا هم ذکر کړي دي اگر چې دغه اقوال اسرائیلي دي اسرائیلي تاریخونه دي لیکن د قرآن او حدیث سره ټکراو نشته او چې کوم قرآن او حدیث سره ټکراو نه نبی علیه السلام د هغې په باره کې فرمایي چې لا بأس به بیانولو کې څه باک نشته کېدی چې صحیح کېدی چې صحیح نه نو دغه قصص الجواهر کې ځینې روایات داسې هم لیکلي دي چې کله د جنتي لباس ته وتښتېدو هغې نه بعد آدم علیه السلام کوشش کاوه چې د ونو پاڼو نه پیدا پورته کړي په هغې کې ځان پټ کړي د ونې به هم تښتېدې چې یاره موږ د الله تعالی نه یریږو او تا ته پاڼې نشو درکولی. بیا آدم علیه السلام ته انذر چې کوم دی نو د به ډېر رحم راغی او آدم علیه السلام باره کې د الله تعالی نه اجازه واخیستله چې که زه پاڼې ورکړم نو په دې باندې خو به زه نیوی کېږم نه. الله تعالی ورته ویل چې نه ته نه نیولی کېږي په دې باندې نو انذر پاڼې ورکړه غټې غټې پاڼې وي جنتي پاڼې وي آدم علیه السلام پکې ځان پټ کړو. بیا آدم علیه السلام د انذر په حق ډېرې دعاګانې هم وکړلې او قصة الجواهر دا هم ذکر کړي دي همدغه زاړه اقوال اسرائیلي اقوال دي چې د هغې دعاګانو په برکت باندې په دنیا کې د هغې ځینې اثرات شته. هغه اثرات یې دا دي چې بیخي وچې ګټې به معمولي چاوده پکې چې هغې کې به د اوبو د خاورې ته اندازه نشي لګولی خو د انځر پکې سر راښکاره کلی کته بوټی راځانګي. بیا تاسو به خوښ شئ چې کله وګرځېږئ په ځمکه کې نو د ټولو نه زیات په تعداد به د انځران وي په دې پولو کې په دې ځمکو کې هرنګې دا هېچا کرلي نه هېچا اوبه کړي نه وي. دغه شان د ونې چې کومې ورستې شي بارې به د ونه کې اوچت هم په ډډونو کې داسې شوي په بله ونه کې راختلی او سر یې راښکاره کړی. دا وایي د هغه آدم علیه السلام د دعاګانو اثرات دي والله عالم کېدی شي که صحیح وي نو بلې طریقه باندې آدم علیه السلام ځان پټ کړو وتوفیقا او دا دواړه شروع شو یخصفان چې ښودلې علیهما په خپل ځانونو باندې من ورق الجنت پاڼې د جنت وعصوا آدم او خطا شو آدم علیه السلام یا ربه د حکم د رب خپلنا خطای وشوله یا وعصوا پرېښودو آدم و آدم علیه السلام ربه حکم د رب خپل په غوانو په مشقت کې پرېوت. غوا چې کوم د دوه معنی دي امام قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي. یو معنی ده بېلارې کېدل او ګمراه کېدل او دویمه معنی ده په مشقت او کړاوونو کې پرېوتل. نو د اکثرو علماو رایې همدغه ده چې په غوا په مشقت کې پرېوت لکه څنګه دغه مضمون چې په تشقا کې هم موجود دی. بیا دې باره کې امام قرطبي رحمه الله یو روایت هم ذکر کړی دی چې آدم علیه السلام کله د اسمان نه راکوز شو
نو جبرائیل علیه السلام در پاره څه غنمو دانې د وربشو دانې راوړلې ولې ورکړلې چې دا وکړه کرلو چل یې ورته وښودو د دې نه به دغه شان دانې وشي هغه به بیا ورېبې هغه دانې به ته راوباسي بیا د وړه کولو طریقې ورته وښودله بیا د روټۍ پخولو چل یې ورته وښودو معرف القرآن هم دغه واقعه ذکر کړې ده نو آدم علیه السلام په دغه طریقه باندې روټۍ تیاره کړه او د بیا د ډیرۍ په سر کې ناست دی روټۍ خوري چې په دې کې روټۍ د لاس نه پرېوتله او لاړله د ډیرۍ یخ ته کوزه شوه آدم علیه السلام پسې شاته منډې وهلې تر دې حده پورې ډیرۍ یخ ته پسې کوز شو نو په غوا هم دغه معنا ده چې په مشقت کې پرېوت هغې نه بعد کړاوونه شروع شو ځکه دنیاوي ژوند همدغه شان دی چې مشقت به کوي خواري به کوي کړاوونه به کوي او دغه غټ غټ ضروريات چې د ژوند دي نو بغیر د محنت نه بیخي نه پیدا کېږي نو دې په مشقت کې اخته شو